کریم ټول ملګري یو ځل وایو چې الحمدلله ثم الحمدلله. مو تاسو د ټیم کې الله لري دي مور غلی نه یو بلکې چار وستي مخبل غلی او چار وستي الله را وستي د مو څور خلک موجود یو د په مقابله کې څور ډېر خلک هغه چې ځان بوس کورونو کې او مو تاسو الله لري کې او مو الله را وستي د شکریا به د کو کنه الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي مفهوم دا ده چې برابر نشي کېدی هغه خلک چې کوم خلک خپل جان او مال سره ما په لارې کې قرباني کوي په نسبت د هغو خلکو چې کوم کورونو کې ناست دي دا برابر نشي کېدی دا څوک یې الله یې تاسو تعریف الله کوي خدا چې مو یو نسبت سره راغلی راتلو مو یو مقصد ده او که هغه نسبت او هغه مقصد دی مو تاسو مخته وي به مو تاسو د اجر او قیمت چې دا کنه هغه ډېر لوی ده کمو تاسو سبي جمعې ته راتلن د الله په لارې کې وطن لږ وخته یا ډېر وخته دنیت سره وي چې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک محنت په ټولې دنیا کې جمع کول غواړم د موسی جمعې ته راتلل مقصد دا ده چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک محنت په ټولې دنیا کې جمع دی شي دا یې پورا مقصد ده کله محنت جمع دی شي هغه نه بعد هغه شی وجود کې راځي دنیا کې دا قانون ده د الله پاک ضابطه ده چې په چی شي محنت څو شي هغه ترقی کوي دوا ذمہداران دي جفت دوا پټي دي ماغه یکی واسمه کړه ماغه یکی وګور ته ملوي ماغه شي صفات دي عظمت کې خو یو ذمہدار محنت کوي دی غزمه کا سبزیانو نه غلو نه ډکه ده وغه بل ذمہدار چې دغه محنت نه کوي هغه ولا خوش قسمه کبره ده بلکې هغه کې ځنګل جوړي آپ کې محنت نه کوي اوس یوې دانې نه 70 دانې جوړول د ذمہدار لاس کې دي کله الله لاس کې دي خو چې کوم ذمہدار محنت څونه کړو دانه یې ونه غورځوله یوې ونه کړه اوبه یې ونه کړه یوې دانې نه 70 تعالی نه جوړوي الله پاک یې الله جوړوي چې کله دته کوم په محنت موسمي لګېدل هغه محنت وکړي بیا الله پاک دته یوې نه اویا جوړوي یوې نسل جوړوي نو داسې نیرونو چې څه شي باندې محنت وشي څه شي باندې درې شیونه ولګي جان مال وخت استعمال شي هغه نه بعد شی قیمتي شي هغه ته قیمت میلاو شي ځمکې باندې ولګي څوره شیونه ترې جوړ شو اوسپنې باندې ولګي څوره قیمتي شیونه ترې جوړ شو خو مارونو که همدا درې شیونه مو تاسو په دین باندې ولګولو محنت مو وکړو الله په ټولې دنیا کې دین جمع کړي نو مو تاسو راتلو مقصد دا ده چې ټولې دنیا کې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک محنت جمع شي او څوک د نیت سره کور نه راوځي چې ما زندگی کې پورا دین راشي او تمام دنیا انسانانو زندگی کې پورا دین راشي بس به د نسبت بدل شي بس د نسبت بدل شي دا اجرم بدل شي ګورنن موږ دا سبای مونږ وکړو کنه الحمدلله اوس باز خلک به داسې وي چې اندا مونږ به کور کې کړی وي
نو علما فرمایي چې هغه ته یو مونځ اجر میلاو شو. بعض ټایم کې دکې خطره ده کور کې مونځ، خو چلو یو مونځ اجر ورته میلاو شو. اوس همدا مونځ به چا چې ته جمع سره کړی وي نو څومره ورته میلاو شو اجر؟ چې جمع سره کړی وي. لږ لږ به تاسو خبره کوش خو به ولې نه شو. 27 که نه 27 میلاو شو. جامع مسجد کې چې وکړو بیا 500 شو. اوس ګوره قیمت مونځ خو مګا ده که نه، قیمت یې زیاتېږي، ځای بدلېږي، قیمت یې زیاتېږي. 500 شو جامع مسجد کې. اوس همدا مونځ چې دا په بیت المقدس کې چا کړی وي په څومره شو؟ 25,000. اوس همدا مونځ به نن چا مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې کړی وي په څومره شو؟ 50,000. همدا یو سبی مونځ ده. اوس همدا مونځ به چا بیت الله شریف کې کړی وي، ځای بدلېږي، نسبت بدلېږي، اجر بدلېږي، قیمت یې لاګي. بیت الله شریف کې چې کړی هغه په څو شو؟ 1 लाख شو. رښتیا وایه 1 लाख روپۍ کې فرق شته؟ یو سړي سره 1 روپۍ ده بار، هغه به مشکل سره 1 ټپۍ 1 پیلۍ چای پې نه کېږي، خو یو سړي سره بار 1 लाख روپۍ دي. ده باندې دا غټه نه غټه سودا کوي شي، لاس دې ډېر حاصل شو. 1 پیلۍ چای نه کېدای شي 1 लाख روپۍ چا سره وي د ټولې مجموعې باندې چیز کوي شي، خو 1 روپۍ چې ورسره وي خپله کنټین والا چای نه ورکوي، 10 روپۍ ده که په 100 ده. نو دومره فرق ده پکې. ښه اوس همدا مونځ تاسو کوټ مرکز کې وکړو، خو الله لرې کې مو وکړو، یو نسبت ده بس، یو فکر سره زه ورته کور نه راغلی یم. دا مونځ په څومره شو؟ 49 کروڑ باندې شو. اوس دا خبره مو مخته نشته ده، بس دا خبره مو مخته نشته. که مخته مو شته یقین کې مو نشته. دا ګټه مو مخته خو وي، خو یقین کې مو نشته. یو سړي سره خبره وکړه چې ماما 4 میاشتو ته تیار شه، په تا ته دومره مسلې مخته کي، دا مسله مسله دا که نه. ښه که دا سړی کور ته څه لاړ شي، دا خپله تیار شو 4 میاشته، او کور ته لاړو ادې ته یې وویلو، کور ولته ویل یاره زه خو 4 میاشته. او ورته وایي چې نه دا دومره ډېر کارونه دي، د کور به څه کېږي، د دوکان به څه کېږي، د پټي به څه کېږي، د اوړکو به څه کېږي، د سکول به څه کېږي. دومره ډېرې مسلې ورته مخته کېدي که نه چې هغه غریب په ویسار کړي. اوسي به څومره وخته؟ 4 میاشتو ته. ښه اوس همده سړي ته کلي کې چا وویل چې وروره یو زبردست چانس ده. څه چانس ده؟ وی دوبۍ ته تلن دي او 5000 تنخوا ده دوبۍ والا. خدا دا چې هغې کې شرط دا ده چې 3 کالو ته به 3 کال نه مخکې نه راځي. اکثر مسافر همداسې دي، 3 کالو نه مخکې نه راځي اکثر مسافر. نو څنګه تیار یې؟ ای بالکل تیار یم. همدا سړی ده که نه څومره وخته نه تلو؟ جي 4 میاشته نه تلو. اوس همدا سړی څومره وخته ځي؟ 3 کالو ته ځي، 3 نه 5 ته ځي، 5 کالو ته تیار ده. په 4 میاشتو اوس که ډېرې پیسې لګي 40,000 روپۍ به لګي. او یو سړی چې بار ملک ته ځي هغه نن سبا که قطر ته ځي 10 لکه لګي، یا 8 لکه لګي، یا 15 لکه خو لګي. اوس کس ورته چې ټیک ده بس دا سیسټم برابر ده، خو دومره پیسې لګي، 3 لکه لګي. د بندوبست وکم
اوس کور ته رسي ما غو زنانو سره مشوره کوي چې د ګلې کور والا او خوراکۍ داسې یو ترتیب ده چې 15,000 ګټه ده او 15,000 کم سے کم 1.5-2 लाख روپۍ جوړیږي. خو اوس روان یم خو 3 لکه روپۍ ضرورت دي شته نه دي. نو کور والا ته جواب کې څه کوي چې بالکل لاړ شه. اوس دا ورته چې بیا به تاسو څه کېږي وي مو الله مالک ده څه شی ده الله مو مالک ده. او څلور میاشتو کې څوک مالک ده دی الله مالک ده. څلور دی نه پرېږدي او درو کارو دی پرېږدي. اوس دا کور کې چې ما سره خو پیسې نشته زه خو به لاړ وم تاسو ته به مې ډېره ګټه کړې وې خو ما سره پیسې نشته. کور والا ورته وایي چې د موږ سونا چیشته پرته ده میرت کوټې همدې ته خو پرته ده که نه دا ښې بادې ته خو خرڅه به کړو که نه بیا به جوړه کړو. اوس کور والا یې رضي دي دا رضي دي 3 کالو ته روان ده. خو تاسو که به زه نه ملګري بار لاړو وي او خدای مو بو ماسه دنیا ته خدای مو دین ته بوځه. دنیا خدای داسې تېر کړه چې کومه مقدر کې وي. مو مکې کې تشکیل و یوه میاشت مو مدینې کې و. یوه کش کې چې بار وتو د بلډینګونه جوړېدو. پاکستانیانو سره ملاقات وکړو انډیانو سره. یو پاکستاني سره ما ملاقات وکړو ګرمي داسې ګرمي وي که نه چې بالکل د سام برابرۍ. هغه نه ما تپوس کړو څه صورت یې حال ده. نو دا 5 لیټر والا اوبه څه دي دا بوتل ورسره و 5 لیټر والا. وی دا مې 70 نه اوسه پرې 2 خو اوس کلو او پته نشته بګۍ پورې به درې څلور نور اوس که ما څه چل دی دا څه کوي ټرک یې که څه یو ټرک ته ډېر زیات یم دا دومره ګرمي ده که نه دا اوبه سکوره نه وځي. او غریب دومره باندې تنخوا وه که نه اورې کې ګټونو کې لاندې باندې څملي یو پروت وي بیا پاسه مړه یوه زندګي ده بس پریشاني والا. هغو دیرو ته چې موږ لاړو چې ومکتو زړه مې ورته وخوږېدو. کپړې خپله وینځي کټه وي خپله پخوي ستړی ستومنې ستړي ستومن. خو یوه ګټه یې مخ ته پرته ده هر څه برداشت کوي. څه شي ګټه یې مخ ته ده چې څه کاغذونه میلوېږي بس. اوس د تبلیغ کې همدې خبرې محنت ده چې مو تاسو ملک مال منصب جاگیر دنه یقین کټ شي د چا په ذات راشي الله په ذات راشي. اعمالو کې ما تا ته کامیابي وښکاري. اوس ټولې دنیا انسانانو ته چې دا پته ولګي چې الله لرې وتو کې څه میلوېږي رښتیا وایه دا پیسې ته برېک د کار کوي. او داسې نه ده چې مو سمجھ کې نه رسي ټولو خلکو سمجھ کې نه رسي. داسې خلک تېر شوي مونه مخکې چې هغو د مو تاسو صحابه کرام یې هغو دین دپاره داسې تیار وو لکه مو دنیا دپاره نن تیار یو. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله لیدې تیارېدو کې هغو ته ډېر مضبوط ترغیب ورکولو مضبوط ترغیب به ورکولو او تیارولو به جان مال وخت به تیارولو. یہی صحابه کرام به چې الله لیدې کې تلو څه هغو ته به دا غم نه و چې ما به دکان څه کېږي ما به پټي څه کېږي ما به کاروبار څه کېږي حتی کې ما مور پلار به څه وي ما بچي به څه وي دو به څه کېږي. نه 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 هغو غټه قرباني څه وه چې کله به الله لیدې کې تلو د حضور صلی الله علیه وسلم جدایي به یې نه شوه برداشت کولی. دا یې غټه قرباني وه. ورنه هغو خو ننه کې فیصله کړې وه هر څه الله او د الله رسول باندې قربان وو. یہی صحابي به چې کله پیغمبر علیه السلام سره ملاو شو بیا به دا عرض ورته وکړو چې یا رسول الله ما مور پلار دې په تا باندې قربان دي. څه شوي ما مور پلار په تا دې قربان وي. جي دا خبره ده یعنې د ټایم کې سړي ته چې ټولو نه لویه هستي چاته الله ورکړې ده هغه مور پلار دي. الله پاک چې ته قرآن کې خپله درجه بیان کړې اورې مور پلار درجه بیان کړې. پیغمبر علیه السلام یې مور درجه ډېره بیان کړې ده.
خود دې کې صحابه کرامو د ټول شیونه قربانو، هر څه قربانو. نو هغه ته الله په لاري کې تللو کې دا یکی وا قرباني وا بس پیغمبر علیه السلام نه جدایي برداشت کړل. نو خبره مرونو دې پرې کوله چې الله لري کې څوک اوځي ته بس دا ډېر ستر ګټې کې اخته درونو، دا یو کار درونو، دا ثواب نه ده. خو الله معاف کا مونږ ټول ثوابیان یو که نه، بېګا چې رسول څه نیت مو کړی چې تاسو سره جمعې ته ولاړ شو اجر به میلاو شي. مو مشرانه یې داسې نه ده چې تا الله لرې کې راووتې 49 کروڑ دې وګټلو، دا څه ښه نیت نه ده، دا اوچت نیت ده. ټول خلک ګټې پسې ړانده دي که نه. خو که مو تاسو دا نیت څه وکړو چې زه د نیت سره وزن کور نه شي ټولې دنیا کې دین زمدی شي او زور ته ذریعه جوړ شم، زه ذریعه جوړ شم. بیا چې څومره دنیا کې دین جمدی شي په دې ریزې باندې دا فکر شته، دا یو فکر دواګانې الله پاک دته یو وجود ورکوي، وجود. عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه فرمایلي چې یو سړی الله په لارې کې یو ساعت فکر وکړي، اے الله ټوله دنیا کې به دین څنګه جمده کېږي او بېدیني به څنګه ختمېږي. عبدالوهاب صاحب به دا ویلي چې دا 24 منټ جوړېږي یو ساعت، دا فکر یې وکړو. او بل سړي د مقابلې کې 70 سال داسې عبادت نفلي وکړو چې قبول هم ده، خو بیا هم د اجر ډېر وګټلو. نورونو مو تاسو د راوتو مقصد دا ده چې ما زندگی کې دین راشي او تمام دنیا انسانانو زندگی کې چې راشي پورا دین راشي. بس د دې پر ازو ته ذریعہ جوړ شي. بس پیر سے بل مذاکرہ کوله وی پته په قیامت پورې سړی ته ولګي چې څوک ذریعہ جوړ شوی وي، ذریعہ جوړي ذریعہ دته په قیامت پورې به پته ولګي. مرګري خو بولی خو نه دي کنه، قیامت پورې دته پته ولګي چې څوک ذریعہ جوړوي. یو مشر فرمایلی چې قیامت پورې بالا پاک یو سړی راوړي چې راشه وروره ویغه منامه چې کلاو کې ولوبي دا خطا 1 کروڑ جونه کړي. څوره دې کړي؟ 1 کروڑ جونه دې کړي. هغه تاسو نه چې زه خو جاز کې نه انداز غریب نه و کنه، ما خو بیت الله شریف برای راست نه وکتل. تاسو کیسه ده ما سمجھ کې نه راځي او تا ذاته کې کیده ټیک ده خبره خدا څنګه چاله ورته چې دا 1 کروڑ اجیانو ته ذریعہ جوړي. څه جوړي؟ ذریعہ جوړي. ذریعہ مو کوټه دې تشکیل شو، کوټه دې ذریعہ پرې د دوی خبرې کوم. کوټه دې ته مو تشکیل شو، یوې محلې ته لاړو، ور یو داسې مشر غونې سړی رالو، ویلو امیر صاحب یو درخواست ده. یا یې چې څه درخواست ده؟ وی درخواست دا ده چې دا یو هلک ده، د مازوی ده، فاروق نامه یې ده که نه، ځوان هلک ده، ډېر وران ده. وا سړی و ملک، زه ملک یم او ما وخت لګولی، ما کور ولم وخت لګولی، خو دا زوی مې سره دا ډېر وران ده، موږ ډېر تنګ کړي، وخت نه لګوي، په ورکو ویرانو سار ده. او قدا مو تیار کو تاسو ډیره مهرباني وي. مور ته ولې چې ښه ما هغه ته ولې چې اجي صاحب داسې نه چې موږ تیار کړو به تاسو تیار نه وئ. وی نه نه موږ تیار یو، مور تیار ده، ځان تیار یم، بس تاسو تیار کو به موږ تیار یو. ښه ډېره ښه ده. ګوره یو سړی چې تیاری داسې نه ده که نه چې به موږ په سړي پورې لاړ شو ته یو څو خبرې وکړو چې الله خالق ده، بل خالق نشته، الله مالک ده، بل مالک نشته، یا الله پاک کامیابي دین کې ایښې ده، بس دوره ترغیب یې ورکړو که وایو نو وایو نه کړې. نه نه سړی به تارګېټ کوي، هغه ته به غواړي، الله نه به غواړي. خیر مو تارګېټ کړو، مو ځان سره نږدې کړو، خواري مو ورسره وکړه. هغه اراده خو 4 میاشتو وکړه، خو زړه نه تیار یا نه و. مو ته ویلو زه بلکل تیار یم. خیر الله پاک مهرباني اورېده، جومات جوړ شو، 3 چلو
اخیری ریزه باندې چې کله مونږ نو ټول جماعت اصول شو دا پټ شو چې شو پټ شو خو مور ته نیت کړو چې ان شاء الله به وبدي والله ته ولې اعلان سره به نو بالا کو کنه اوس مو مشوره کینې څه په مرګرو په دې ټایم هم پورا نو مرګرو چې ګوره هدایت دی الله لاس کې د مولا لاس کې نه ده بس مخ خپل خوري او پرته چې څوک اټولو مرګرو دارا یو مرګري ویل یاره می سیواره از در کوم کړه مرګرو سمجھ کې رال وی ښه خیا وې تاسو نه تاسو کوم چې غلط څه شو یا پټ شو څه شو پټ شو وی ما خدای راځي چې می سه مور ته پټي دام پټ شو وو پټ شو پټې ده بدل پټې ده نو امیر سے ورته چې دا څنګه چلت نو به څنګه پټې وو واسه لاله دې وې تاسو ته پټې دوه طریقہ خایم وې د کوم مسجد کې ته دنه ووزو بل مسجد کې و پټ چې بار بور ووزو نه درې سالور کې او دا ورکه بخا مخار افتا کوي کور سره چې جمعات لاړو کنه چې خبر شي چې جمعات لاړ د فورن رسي کورته وی به ما سره انتظار شته امیر صاحب ورته چې هم داسې کوي تا پر ګلابي خواښه شوله بس پټي ګورته هغه مسجد نه وو ته بشتري وخت چې مخکې لاړو یو بل مسجد کې هغه شو ده پټ شو ورته چې دوه درې غنټې تیرې شو هغه کورته ټلیفون په جمعات ولا لاړو مدا خوشحال شو راغلو کورته کنه ډېر تسلي سره د جیرا مرګرو په پورا دوه ډېر کېشتنه مشتونه اور نه دوا مرګري پټ رالو دو کورته پلان دیولی څنګه انشاءالله پلان دیولی چې راغلی دا سړی زه اکش کې وم پلان یې دیولی سړی راغلی ته چې سیده مو کور ته ورپسې ناپس بس مو دوا مرګري چې کور ته سیده ور نه وخو که نه سړی ناستو چای څکلی لاس نه مو ونیولو څنګه چل هی او یاره تاسو تبلیغ والا سړی کور کې نه پرېږدو که نه وی ښه یوه خبره یې ته وکړم زه اوس پورې نه وم تیار بس اوس تیار اوس ما څوک نشي ویسرولی بس چې تاسو دومره غټ ماته فکرمني او قرباني مو وکړله بس زه تیار شوم خیر لانډه وایي په دې کو الله پاکه تیار کو څلور میاشتې ولګولې 12 سال بعد زه دکان کې ناست یو سړی را ناوته ستره ګیره وه پټکی ویلی و السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ میرے امیر صاحب ما چې وکتل چې دې ته کوم امیر شوله معلوم کون یہی تو بات ہے کہ ابھی تو پہچانتا بھی نہیں ہے میں مولانا فاروق صاحب ہے ناما فاروق والا الگ والا اچھا اٹھدو کا ہوں اچھا وہی فاروق جو مانا فاروقی جو منا پڑشے یا بقایا میں ویخا خوش خبری تا سنام چی سالور میشتے میں ہو لگا والے علم میں اوپڑو وعدہ میں اوپڑو ختمی علم دا یوای سړو مدرسه چلوم کور ولمې ښځو مدرسه چلی دی پرې ما مدرسې نه څوره طالبان چې دي هغه فارغ شو حافظان جوړ شو او یوې مدرسې نه څوره طالبان فارغ شو عالمان جوړ شو خو زه صرف دته راغلی تاسو شکریا ادا کوم ما ویل چې اوفو مونه رسته ولګېده څوره مخکې شو نو د شعرونو زه ورته به صریحه جوړېږو ٹائم هم نشته د 15 منټه دی یوه خبره کوو بس بیا بیان ختموو چتې گو ما خاپای صرف 5 منټ دی موږ ورته یو جماعت رالو کویټې نه هغې کې یو سړی او سردار نامه یې وه نما خو بل څه په سردار مشهور خیر هغه د دې وخت لګولو واپس لاړو لنډوم دې ته کیسه بیا چې کله رالو واپس بیا پیر صاحب ته کارګزاري بیانوله زه علاقې کې سردار یم ما بشمار خلقو نه ځمکې نیولې وي داسې حساب سره مې ځمکې نیولې چې فټ حساب سره که نه چې هغه ټایم کې فټ په 1000 روپۍ فټ و هغه ټایم کې ما نیولې وي ځمکې خلقو نه اوس چې دا مغا ځمکه چې دا 20,000 25,000 روپۍ فټ ده خو ما چې څلور میاشتې ولګولې داسې بشماره خلقو ته مې ځمکې پرېښتې کوم خلکو را ما ځمکې نیولي وه غریبانو مزدوري به یې کوله کوي بلچوله چې ما ورته ځمکې پرې سخلې وی خبر یې هغو ځمکې خرڅې کړې هغه एकदम سیټان شو په جریبینو ځمکې به خلکو نه نیولې یار څه مې خلکو ته پرې صرف دا یوې چیلې برکت ده خو زندګي مې الله پاک بس بدله کړه
شپږ لوڼې مې وې، شپږ وړې کالج کې وې، سبق یې ویلو کالج کې وی چې لې سره مې الله داسې زندګي بدله کړه چې شپږ وړې کالج نه وخت کلې مدرسې کې مې داخلې کړې هېڅ مو کور کې د دین والا ماحول نه مونځ به چا نه کولو. وی اوس 15 وخته مونځ کوي، مونځ 15 وخته خو پرېږده، تهجد کې 15 وړې ویچتې وي، مور یې ویچته وي، دو ژاړي وي، زه ورکې ویچت شم. رښتیا دا انقلاب ده که نه ده؟ بس دا ما او تا ته نه ښکاري. خلکو زندګیانې بدله شي. مبارک محنت ته رونو مو یو مشر ده، دا خو کېدی شي چې سبا تر اوچت شوی مې سترګه ورکه ده، بس نه رخېږي، دا نظام به بدل شي. خو دا کله نه بدلېږي چې دایي محنت وکړي او الله پاک هغه نتیجه ونه باسي، هغه نتیجه به الله وباسي. درونو الله پاک ما او تا ته یوه موقع راکړې او محنت راکړې. خدا تاسو ته پته وي چې دا مبارک محنت څه ده؟ دا 4 میاشتو نه بغیر سمجھ کې نه لځي او 15 اعمالو نه بغیر دا محنت څوک کوی نه شي. لکه د یوې خیمې 15 ستونونه څه وي؟ حدیث کې راځي دنه چې یو ستون هم لري که هغه یو سیډې پرېوځي. نو 4 میاشتې او څو عمل؟ 15 اعمال. کوم سړی 4 میاشتې ولګوي او 15 اعمال کوي، دا سړی ټولې دنیا کې ګرځېدی شي او دا امت ته د هدایت ولا ذریعه جوړېدی. یو سړي 4 میاشتې ولګولې او دا 15 اعمال کوي. 15 اعمال پېژنو؟ روزانه څو دي؟ 3 دي. کور تعلیم، مسجد تعلیم، روزانه مشوره، روزانه مسجد ته وخت ورکول، 2 ګشتونه دي هفتې کې، یوه سې روزه ده میاشتې کې. دا اهتمام سره کوي. اوس دا عمل سره اهتمام سره کوي، دا دنیا کې څومره محنت کېږي هغه سره دا شریک ده، بس دا یو کار کې اخته ده. لکه یوه کمپني وي که نه، هغه مختلف ځایونو کې برانډونه وي، مختلف کوټ کې خپل، انګو کې خپل، لچۍ کې خپل، که نه دا داسې محنت ده چې ټولې دنیا کې برانډونه شروع دي، ټولې دنیا کې محنت شروع ده. دا چې کله مونږ تاسو بار ملکونو ته لاړ شو بیا به ته پته ولګي اوهو لوی محنت. کینیا ته مو ورسېدو، بس څنګه چې ورسېدو بیان ټایم نو کینیا والا میر صاحب ویلي چې دا جومات به بیان وکړي. نو یو ملګري بیان وکړو ډېر غم او درد سره، فکر سره. بعد کې یو شیخ رالو، ستره کرتا یې اچولې وه، السلام علیکم وایي، تاسو سره کېناستی شم؟ ویل نه شي کېناستی. وی جی ما ته څه نصیحت وکړئ؟ موږ ته څوک یې تا ته مو نصیحت وکړو؟ موږ ته پته ولګېده خاص دي ده. وی زه مثل یم، جامع اصغر کې زه امام یم، مدارسم یم، خو ما پاکستان ته ډېر کوشش کولو خو ویزا مېلوېږي نه، زه اوس کینیا ته راغلی یم. ما ته څه نصیحت وکړئ؟ موږ ټول کوم بیان وکړو دا یې تا نصیحت وکړو، ته موږ ته څه نصیحت وکړه؟ هغه ویلي چې او پاکستانیانو والا ډېر ویچت کار در کړی، دا کار یې مو عربیانو خو مو پرېښلو، ستاسو ته میلاو ده او د کار کې جوړ هم ده، اجر هم ده، هر څه دي پکې. وی دا اوس وګوره د مرکز کې څو مسلکونو والا خلک دي، څو مسلکونو والا جماعتونه موجود، مختلف ملکونو والا. وی دا ټول خلک وګوره خو یو ځای مونځ کوي، یو بیان ته ناست دي، یو ځای کې روټۍ خوري. مسایلو کې اختلاف ده خو نور ټول جوړاو دي. امت یې جوړاو کړی، امت ی امریکې کې تور خلک هم دي او سره خلک هم دي. وی دو خپله کې مړه هغو سره خلک څنګه هم سره روټۍ نه خوري، بس ډسپوزیبل شیونه استعمالوي. وی تبلیغ جوماتونو تبلیغ کې خلک ولګېدو، هغه وکتو په یو دسترخوان باندې یو تور ناست و یو سپین ناست و، سره به یې خوړل. خو څه شی به سره خوړل؟ وړه مڼې به یې خوړله، سریت به یې خوړل. سریت خو داسې وي چې هغې هوادار اس وایي که نه، کله کله پکې د بل طرف ته سړی لاس راتاو کړي. نورونو دا یې جوړ والا محنت ده، بس امت جوړوي. کور کې به جوړ، محلې کې به جوړ، ټول امت کې به جوړ. خو که محنت مو هغه دی چې سره وکړئ نو وکړئ انشاءالله. کله مې اوس په کوم ځای کې دې سره کې اوس ولایت کې باندې وایي
यो सड़ी में इसका तो Dirigiscala Doma yokam sadra salon nasibo ke yokam sadra wala hai to yokam sadra पूरा तब्दील का अंदर होगा सब तो लेने की वजह से तब्दील का अंदर तो सीधी और बहुत ज़्यादा कोई काम है तो सही है यो ना वाले से तजरबा करना है कि इंशाअल्लाह और वक्त तैयार है अब्दुल्लाह से मतलब है हमारा तो दुनिया के लिए सुनना है कि तो इंशाअल्लाह वो में तैयार है सब वे अल्लाह का सामने की मंजूर तिजोरी आवाज आ रहा Isyarat saya lakukan untuk dibagi dengan ini. Tak usah berkerana cakap. Masih bersobat. Jadi jika bicara waktu, so kita dijamin dalam waktu itu orang sebelum itu tahu yang salah tahu yang terjadi. Tidak boleh. Kau ibu tak boleh boleh kita mesti rasa dijamin yang kena orang yang kena. Kalau yang kena, tu masih kena lakukan. Jadi itu cara mendukung yang bukan. Cara mendukung yang tak berlaku cara mendukung. Ia itu cara dunia itu sekarang. Uti mehnat bukan dia yang mereka. Cara उसमें ये होती है ये सकते हैं इधर बॉडी का सकते हैं Daud berkata kepada Allah Taala tidak membantu orang yang boleh. Yusuf alaihi salam ini awal boleh buat ini lagi mana? Awal boleh buat ini. Nunggu mencari tadi awal boleh saya salur nasi. Kesalur nasi itu kalau dalam dunia ini sudah di dunia kebahagiaan. Untuk salur nasi boleh Satu lagi yang paling berguna, tolong cerita. Kalau lagi itu masih lagu itu macam. Lagi apa? Kalau dia kamarnya terlalu